أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 80 81 82 83 84 او 85 86 شپږ آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې نه مخکې چې دی نو هغه تېر شول. الله رب العزت چې دی نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام نه چې دی نو هغه تسلي ورکړه، د هغوی واقعات تېر شولو. بیا د دغې نه وروسته چې نو هغه د حضرت لوط علیه السلام د هغوی د قوم د شعیب علیه الصلاة والسلام د قوم تذکره پې کوه شوله. اوس په دې آیات کې چې نو هغه د قوم هجر د حضرت چې نو هغه صالح علیه السلام د قوم سمود چې نو هغه تذکره کېږي. الله جل جلاله فرمایي ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، او بېشکه تحقیق سره دروغ ګڼلو چې نو هغه اوسیدونکو د هجر المرسلین پیغمبرانو لره. هجر دا په کسرې د ها سره د هې په زیر سره دا د زی نوم دی او دا یو وادي ده چې کله خلک چې نو هغه د حجاز نه مکې نه به چې نو هغه حجاز نه به چې نو هغه شام ته تلل، نو په لارې کې چې نو هغه دا ځای به راتللو، او دغه شانتي د شام نه چې څوک مکې ته راتلل حجاز ته به راتلل، نو په لارې کې دغه ځای واقع کېدلو مقام هجر. حدیث مبارکه کې راځي د بخاري او صحیح مسلم دواړه متفقون علیه حدیث دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غیر راوی دی. مفهوم د حدیث چې نو هغه دا دی لما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهجر، چې کله حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه په مقام هجر چې نو هغه تېرېدلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، تاسو د هغې خلکو چې نو هغه ځینو ته مه داخلېږئ کم خلکو چې په خپل ځانو باندې چې نو هغه ظلم کړی، الا ان تکون باکین، مگر په داسې حالت کې چې تاسو الله ته جاړئ او د الله رب العزت د غضب نه پناه غواړئ. په داسې حالت کې چې نو هغه په دې مقام کې داخل شي. وقنع رأسه، حضور علیه الصلاة والسلام خپل سر مبارک چې نو هغه ښکته کړلو او خپل سورلي چې نو هغه یې تیزه کړله. مخکې چې نو یو درې درسه مخکې کې هم موږ ویلو چې ګوره کله چې نو هغه داسې یو مقامي چې په هغه ځای کې د خدای عذاب راغلی، نو دغه ځای ته د سیل سپاټې دپاره او چکرو دپاره او دې دپاره تلل چې نو هغه دا ناجایز دی. ځکه چې کوم ځای کې د خدای غضب راغلی هغې ځای ته به نه ځئ. د حضور معمول خدا دی چې د هغه ځای نه به تاسو تښتئ. هغه ځای کې چې نو هغه که ستاسو ناګزیرې په دغه علاقې کې داسې واقع شوي چې په دغه علاقې باندې ستاسو ګزران لازمي دی، نو چې ځئ هم نو هغه مقام او ځای راشي، نو جاړئ، فریاد به الله ته کوئ، توبه استغفار به کوئ، او د الله رب العزت نه چې نو هغه به دا نو پناه غواړي چې الله دا خلک چې په کم عذاب باندې هلاک شي او مونږ چېرته په هغې عذاب باندې چې نو هغه هلاک نه کړي. اوس نو هغه خلک نو داسې ځای ته ځي، د هغې نه چې نو هغه د سیل او سپاټې ځای جوړ کړي، د هغه ځای نه چې نو هغه چکرې وباسي، په هغې کې تصویران وباسي، ویډیوګانې چې نو هغه کوي، نو دا قسم کارونه کول نو هغه ناجایز دی. نو مقام هجر دا قوم سمود سورت اعراف کی مخکې نو هغه مونږ ټول تفصیل ذکر کړو. دې ته به چې نو عاد ثانیه ویلو، عاد اولا چې نو هغه قوم عاد ولو، او عاد ثانیه چې نو هغه قوم سمود. ځکه یو قول کې چې نو هغه راځي تفسیر چې هلته بیا نو په سورت اعراف په تفسیر کې مونږ ویلي ولو
چې دوی چې دی نو هغه کم کسان چې د هود علیه الصلاۃ والسلام سره مسلمانان ول نو دوی بیا راغلل او په دې ځای کې چې نو هغه پاتې شول د سمود د دوی د نیکه چې نو هغه نوم د هغه په نوم باندې دغه قوم بیا یادېدو قوم سمود. الله وایي دوی چې نو هغه دروغجن کړي ول المرسلین پیغمبران رسولانو. نو سوال دا پیدا کیږي چې دوی ته خو الله رب العزت یو پیغمبر را لېږل او حضرت صالح علیه السلام نو دوی ټول پیغمبران څنګه دروغجن کړو؟ نو یو جواب چې نو هغه دا دی چې مرسلین د تعظیم د پار راوړل شي لکه مونږ یو کس مخاطب نو مونږ وایو تو او تاسو نو دا هغه جمع نه ډیر نه خو د ادب د پاره چې نو هغه تاسو ویلې کیږي. نو دغه شانتي پیغمبر یو وته راغلو حضرت صالح علیه السلام خو مرسلین جمع د ادبن او تعظیمن راوړي. دویم جواب چې نو هغه دا دی چې مرسلین جمع د دیو جن راوړي ده چې د یو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی. یو پیغمبر نه منل دا د ټولو د پیغمبرانو د نه منلو چې نو هغه مترادف دي ځکه چې تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا په اصولو کې دا ټول یو شانتي چې نو هغه دي. نو د یو پیغمبر نه انکار کول دا د سی لکه د ټولو پیغمبرانو نه چې انکار وکړو. وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. الله وی مونږ ورکړو دوی ته د خپل نه خونم نو دوی د هغې نه اعراض وکړو. التی ویلو مونږ چې دوی د حضرت صالح علیه السلام پسې رانل مونږ به تا ومنو زه دا دومره وخت تا مونږ له دنیا نو هغه دعوت راکړو په مخه بار بار مونږ له د الله څخه نو هغه څه کې د الله د وحدانیت تعلیم راکړي نو دېس چل وکړه تو هغه الله ته ووایه چې هغه زمونږ په جوړ باندې د دې سور کمر نه چې نو هغه یوه اوښه پیدا کړي هغه اوښه چې د هغه د لس میاشتو چې نو هغه پلار به بیا زمونږ په مخ کې د هغه بچی اوزیږي مونږ به چې نو هغه دا وینو نو چې که داسې مونږ داسې وکړی شو ستا رب داسې وکړل چې مونږ به ایمان راوړو. صالح علیه الصلاۃ والسلام د الله نه دعا وکړه الله جل جلاله دغه معجزتاً دغه اوښه اقه شانتې پیدا کړه. دوی بیا د هغې باوجود انها مورزین د هغې نه مخ اړونکو چند کسانو ایمان راوړو باقي کسانو ایمان را نه وړل بلکې د هغې اوښې پسې او د خود په خپله د حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام هم درپېښ شول او بیا یې هغه اوښه هم قتل کړه او بیا د هغې نه وروسته صالح علیه السلام هم قتلو. نو الله جل جلاله پې عذاب راایستو 3 ورځې ولا مهلت ورکو. یو ورځ مخونه یې زړ شول دویمه ورځ باندې سره شول په دریمه ورځ باندې چې نو هغه تور شول او چې سهار پاسېدل نو کور کې بیا نسکور پراته و الله پاک چې نو هغه د قشانتي هلاک کړل. وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین الله دوی بچنه نو هغه تراشل کنستل بچنه نو هغه په غرونو کې کورونه آمنین په امن سره. ځکه چې تفسیر چې نو هغه کې مونږ ویلو ورو په سورۃ اعراف په چې نو هغه تفسیر کې دی وی چې قوم نوح د دیو جناب چې نو هلاک شو په طوفان نوح کې چې دوی پزمکه اوسېدل جو دریاب رالو جو سیلاب رالو دی ځان سره وی وړل او قوم هود نو هغه دیو جن تباه شول چې د هغوی ځان د ګټو خټو د دې کورونه جوړ کړو چې زلزله راله جو خټه جدا شوه ګټه جدا شوه جو ارتاو پې شول چتونه مونږ خو په غر کې ځان له ښه ښکلي نو هغه مست چې نو هغې جوړه کړې غر مو تراش کړی دی ګټ مې چې نو هغه کنلی دی نو په ګټ کې خو چې نو هغه نه دیوالونو ته ضرورت شته نه ورته چې نو هغه زلزله سویلی شي نه ورته اوبه راختلی شي. الله خو الله دی الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام راولېږلو هغوی په یو هیبتناک اواز نو هغه وکړلو او دا چې نو هغه وګورئ تاسو غر کې چې نو اواز وکړی شي نو دا انګی کېږي اواز تیزېدو ان تر دې چې د دوی په یو چغه باندې د ټولو زړونه چې نو هغه وچودل او پړ مخې چې نو هغه پراته شول. نو الله فاخذتهم الصیحة نو ونیول دوی لره چې نو هغه یوې هیبتناک اواز چغې مصبحین په وخت د سبا کې فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون. الله وی دوی له ایس په کار رانل دوی چې نو هغه ایس فایدې ولا ورنه کړله هغه مال هغه کسب چې کم دوی کړو ځان یې دومره ستړی کو غر کې چې نو هغه دا کورونه یې وتراشل دا ټول هر څه وکړل هغې کې یو شی چې نو هغې هم په کار رانلو. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الله وی منګ نه دی پیدا کړی اسمانونه او ځمکې مګر چې نو هغه په حق سره د دې یو خاص فایده ده د یو مقصد دی او لوی مقصد چې نو هغه یو دا دی چې تاسو دې ته وګورئ او د الله رب العزت چې نو هغه ذات ومنئ. لکه مونږ دنیا کې ورکوټې شانتي کورونه چې نو 2 کمرې 3 کمرې 10 کمرې دا جوړو نو زمونږ د دغې کور د دغې اجرې د دغې بیټک سم نه سم مقصد نه
بلا مقصد څوک جوړي. نو چې مونږ معمولی خلک یو مونږ داسې کوو مخلوق یو داسې چې نو هغه بې مقصده بې غرضه بې فایدې یو کار نه کوو. نو الله خو نو هغه الله دی. الله څنګه چې نو دا دومره لوی اسمان وردولی دا دومره لوی ځمکې غوره کړله دی بې فایدې کړله. دا الله وایي ما چې نو هغه به دا او به دې کې چې څه دي دا ټول ما د یو فایدې ته چې نو هغه یې کړی دي. وإن الله وإن الساعة لآتية الله وایي قیامت چې نو هغه به ضرور راځي. فاصفح الصفح الجمیل پس نو چې نو هغه مخ واړو د دوی نه په ښې طریقې سره. حضور چې کله دوی له دعوت ورکو دا ټولې خبرې چې نو هغې ورته ښکلې په اعلی طریقې سره وکړلې ښه پوه کړل. دوی د هغې ټولو باوجود بیا چې نو الله پیغمبر ته یې څه وویلو دې کې الله پاک خپل پیغمبر له تسلي ورکوي. نو دوی ورته الیاذ بالله وی ته جادوګر یې، کله به ورته وی الیاذ بالله ته لیونی شوی، کله به ورته وی الیاذ بالله ته شاعر یې، کله به ورته وی الیاذ بالله چې نو هغه سره ته کاهن یې. نو الله جل جلاله وایي دوی به داسې وایي وإن الساعة آتیة قیامت چې نو هغه ضرور راتلونکی دی. دی چې نو هغه دنیا دی یو کې نو هغه دوی ته د دوی د توحید د ایمان د اعمال د دې ورته نو هغه تو بیان وکړه تعلیم ول ورکړه. قیامت نو هغه بیا یو درسګاه د امتحان حال دی. په دې کې به د هر سړي چې نو هغه بیا امتحان اخیستلی کېږي دا ته به د هغه د ښو او د بدو چې نو هغه پته لګي. البته دوی ستا په حق کې داسې خبرې کوي خیر د عبادتو د بدې په بدې سره جواب مه ورکوه. اوس دوی چې نو هغه هم داسې وایي او ته ورته هم وایي چې دروغجن خو تا یې سوی زه د تاسو ته وښیم چې خدای درته دروغجن وایي. نو چې تاسو ته الله وایي نو که د الله پیغمبر دغه رویې اختیار کړی نو بیا خو دوی ایمان نه راوړو. الله ورته نه به خیر دی دوی به داسې کوي فاصفح الصفح الجمیل خو تو سره چې نو هغه درګذر کو مخ دې اړو په ښکلې طریقې سره د دوی د پشانتي دوی په سره چې نو د دوی غونتې خوی د دوی غونتې بدموره چې نو اخلاق د دوی په شان د دوی کردار چې نو هغه تو مکو تو عفو او درګذر کوه. ان ربک هو الخلاق بېشک ستا رب چې نو هغه سره پیدا کوونکی دی العلیم هغه پوهه دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ولقد کذب او پیشک دروغ گڼلیو اصحاب الحجر اوسیدونکي د حجر مقام المرسلین پیغمبران لره وآتیناهم ورکړو مونږ دوی ته آیاتنا خپلې نښې فکانو عنها پس دوی و لاغې نه مورزین مخ اړونکي وکانو ینحتون من الجبال او دوی به کنستل تراشل بی من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه آمنین په امن اوسي د امن خپه امن باندې فاخذتهم الصيحة نو اونیول دوی لره چغې یو هیبتناک اواز مصبحین په وخت د سبا کې فما اغنا عنهم پس پکار را نغړو د دوی نه ما هغه څه هغه مال کانو یکسبون چې دوی ګټلی وو وما خلقنا السماوات والارض او نه دي پیدا کړی مونږ اسمانونه والارض او ځمکه وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي الا بالحق مگر په حق سره وإن الساعة او بشک قیامت لآتیة خامخا راتلونکی دی فاصفح الصفح الجمیل پس مخواړه تو په مخ اړولو ښکلي سره ان ربک بشک ستا رب هو الخلاق هم دی هغه پیدا کوونکی العلیم پوهه.